السلام علیکم زه مظفر شایم او تاسو ګورئ ایم پی نیوز. ګرانو کاتونکو د ملاماتي ګرانۍ لوجي په پوره ملک کې چې کمزې احتجاجي درنې کیږي مظاهره کیږي هلته کې یو شخصیت داسې هم دی په سوات کې چې هغه هم وخت په وخت باندې دغه احتجاجي مظاهرو او درنو اهتمام کوي. سپین خان د سپین خان په باره کې به تاسو اورېدلی وي او په سوشل میډیا باندې به تاسو ګورئ هم په سپین خان باندې چې کمزې کې یو طرف ته تنقید کیږي خلک د هغوی په سوشل میډیا اکاونټس باندې تنقید کوي نو بل اړخ ته که موږ وګورو د هغوی په دغه احتجاجي مظاهرو او په دغه درنو کې په ګڼ شمېر سره غریب ولس چې کوم دی هغه شرکت هم کوي. دا وخت را سره سپین خان د ټلیفون د لارې موجود دی د هغوی سره خبرې اترې کوو چې یاره دغه احتجاجي درنې چې کومې دي هغه ارینج کوي. سپین خان وخت په وخت سپین خان دا راته وایي چې تاسو وخت په وخت باندې دغه احتجاجي درنې او دغه مظاهرې ارینج کوئ د دغه اهتمام کوئ هغه هم د سوات په ستر ښار منګوره کې ستاسو په دغه احتجاجي درنو کې خلک په ګڼ شمېر باندې شرکت هم کوي. هغه ورځ هم چې کله د وزیر اعلی صاحب جلسه وه نو په هغه ورځ هم تاسو یو درنې د مظاهره احتجاجي مظاهره چې د تاسو دغه اهتمام کړو او په هغې کې تاسو د مهنګۍ خلاف چې کوم دی ډېرې خبرې کړې وې په دغې حواله را سره خپل خیالات او لږ تفصیلات شریک کړئ. جی تاسو ډیره مننه ډیره شکریا. څنګه چې تاسو ته پته ده چې یاره ما بل ورځ د وزیر اعلی هم جلسه وه او زما هم جلسه وه. حالانکه موږ به دا ووایو چې کم از کم خلک چې دی نو ډېر زیات تنګ شوی دی. په دې تنګ شوی دی چې یو طرف ته مهنګایي ده ډېره زیاته بل طرف ته که تاسو سوچ وکئ نو خلک ډېر زیات پریشانه شوی دی. نو په دغه وجه باندې خلک چې دی نو زما درنې لا یا فاور شو لا یا احتجاج لا هغه ډېر په مینه راځي او په زرګاو په تعداد کې راځي. نو په هغې ورځ باندې د جمعې په ورځ د وزیر اعلی خیبر پښتونخوا هم جلسه وه. په هغې کې که تاسو سوچ وکئ نو 6 MP او 2 MNAs وو. نو د هغه جلسه تاسو راوالی او زما هغه جلسه راوالی نو انشاءالله تعالی چې زما امرکسان هغو راغونډ کړي نه دي. د هغې وجه دا ده چې ډېره زیاته مهنګایي ده ډېره زیاته مطلب خلک پریشانه شوی دی. نو انشاءالله تعالی چې زما څومره ژوندي انشاءالله تعالی چې زه به انشاءالله په هر فورم باندې اواز چوتوم انشاءالله زه د دې خلکو خادم یم د دې خلکو د خپو خاورې م نه یم خو انشاءالله تعالی چې زه به خپل کوشش کوم انشاءالله چې زه په هر فورم باندې اواز چوت کړم. په اخره کې ما همدا ډیډلاین ورکړی که چېرته وړه ارزان نه شو یا غوړي ارزان نه شو یا د خوراک چې څومره شیزونه دي هغه ارزان نه شو نو انشاءالله تعالی چې بیا به د سیم هاوس مخې ته دا سیلاب بوزم او انشاءالله تعالی چې دغه درنه و بیا د سیم هاوس مخې ته که تاسو سوچ وکئ دي دا خبره کړې وه چې یاره موږ به پروټوکول نالو موږ به مطلب دا دی فضول خرچي نه کوو نو که تاسو سوچ وکئ نو نن سبا معمولی MP د هغه سره لس پولسي یا یو سره تاڼهداري نو ډېره د افسوس مقام دی. بله خبره دا ده چې وزیر اعلی کم از کم د دا پکارو چې دی بای روډ راغلی وی دی په هلیکاپټر کې راغی دا زموږ د قوم پیسې دي. نو وزیر اعلی هغې ته وایي د قوم خادم هغې ته وایي چې دی کم از کم پېښور د 2 غنټو 2.5 غنټو لار ده نو پکار ده چې دی بای روډ راغلی وی او د قوم د روپۍ چې دی نو دا یې بچ کړی وی. نو وزیر اعلی صاحب چې دی نو هغه کم از کم په هوا کې اعلانونه کوي که تاسو زموږ د سوات د پلی اوور وګورئ چې د دې کم از کم 3 کاله وشو نو چې په 3 کاله کې یو پلی اوور ونشي نو نور تاسو به سوچ کوئ چې یاره نور به دی څه وکړي. د سوات دپاره تاسې کم داسې غټ کارونه وکړل چې موږ یا ستاینه وکړو یا دغه وکړو نو انشاءالله تعالی چې زما خو خپل دا میشن دی او خپل زما انشاءالله کم سوچ چې دی نو انشاءالله تعالی چې زه به د دې غریبو خلکو تپوس کوم او د دې به په هر فورم باندې اواز کوم. په هغې ورځ باندې د خیبر پښتونخوا چې کوم وزیر اعلی کومه جلسه وکړه هغه بالکل ناکامه وه. په هغې کې سرکاري مشینري په هغې کې سرکاري خلک ټول سرکاري خلک ورته ناسو او مطلب دا د عوام هغې له نه دي تلي. نو ډېره مننه جي ډېره شکریا او انشاءالله تعالی چې ما چې کومه جلسه وکړه نو په هغې کې په زرګاو تعداد و په زرګاو انشاءالله تعالی تاسو ټول دنیا به کتلي او انشاءالله تعالی چې زما خپل دا میشن دی چې انشاءالله په هر فورم باندې به زه د دې غریب خلکو اواز چوتوم.
کوم. ډیره مننه جی, ډیره شکریا. ډیره مننه سپین خان د خپل خیالاتو زموږ سره د شریکولو او د وخت راکولو. ګرانو کتونکو, سپین خان یو داسې شخصیت دی چې د هغوی په سوشل میډیا چې کوم اکاونټس دي او هغوی چې کوم دغه احتجاجي مظاهرې یا درنې اهتمام کوي, په هغوی باندې یو اړخ ته چې په سوشل میډیا تنقید کیږي, نو بل اړخ ته که موږ وګورو د دوی په دغه احتجاجي مظاهرو کې په ګڼ شمېر سره غریب ولس شرکت هم کوي. موږ نن د سپین خان خیالات چې کوم دی هغه تاسو سره شریک کړل. تر یو بل پروګرام پورې خپل کوربه مظفر شاه بچا له اجازه ورکړي. د تل پاتې خدای پامان.